بابر اعظم سره یو خپل مینوال جګړه کړې ده، د ډیر سختو الفاظو تبادله شوې ده. کوم ځای کې پس خبره باندې بابر اعظم سره فین جګړه وکړه. د بابر اعظم چې کم هیټرز دي، کم نفرت کوونکي خلک دي، ډیر زیات خوشحال دي چې بابر اعظم سره خپل فین جګړه کړې ده او بیزتی یې کړې ده. نو دا اصل کې د بابر اعظم بیزتی نه ده، بلکې یو غټ ریسپیکټ جوړ شوی دی. د جمعې پر ورځ باندې بابر اعظم په خپل علاقه کې په خپل ځای کې مونږ کولو چې کله کراود له پته لګېدلې، عوامو له پته لګي چې بابر اعظم جمعات کې دی، نو ټول خلک ولا بهر ولاړو د ویډیوز د پاره، د پکچر د پاره، چونکه ګرمي هم ډیره زیاته وه. خو بابر اعظم چې کله جمعات نه راوتلی دی، بس فینس پې ورغلي دي او چا ورسره ویډیو جوړوله، چا ورسره تصویران، چا یو خوا راښکو، چا بل خوا راښکو. نو دغه ټایم بابر اعظم غوسه شوی دی، ګرمي هم ډیره زیاته وه. نو پکې بابر اعظم یو فینس چې کوم دی هغه سره سخت شوی چې یو فین ورله هم ډیر الفاظ سخت استعمال کړي دي او په جواب کې په ریټرن کې ورله بابر اعظم هم سخت الفاظ استعمال کړي دي. جی نو اوس په دې خبره باندې خلک چې کوم دي د بابر اعظم چې سپیشلی کم نفرت کوونکي خلک دي، د بابر اعظم هیټرز، هی په دې ډېر زیات خوشحال دي چې د بابر اعظم فینس د بابر اعظم خلاف شو. د بابر اعظم پرفارمنس نشته ځکه فینس خلاف شوي دي. خو دې ځکه چې کم فینس دي د کرکټ فینس، نو هغه هم ناجایزه کوي. ای چې کله سټار وویني، نن سبا د ټیکټوک دور دی، هر سړی بس د ټیکټوک ویډیو جوړولو په تکل کې وي. مخکې به خلکو تصویران وکړل، فلاني ځای نه تصویر، ډنګړي ځای نه تصویر، نن سبا ویډیو ضروره بس کیمرا هر سړی کو لو نیولي وا چې سویني ډایرکټ کیسته ویډیو جوړي ټیکټوک د پاره. جی پل ځانم پکې راولي. نو بیا دومره غټ سټار چې چرته چاله پته ولګي چې فلاني ځای کې بابر اعظم دی، نو خامخا به هغوی ورځي د ویډیو دپاره، د ټیکټوک اکاونټ دپاره چې د ټیکټوک په مو پې وایرل شي. دا صرف په پښتنو کې نه ده، په پنجابیانو کې هم دا چینجې ډېر زیات دی چې بس ای ټیکټوک ویډیوز وایرل کولو، ای خو عجیبه عجیبه نخرې کوي د ټیکټوک وایرل کېدلو دپاره. نو بابر اعظم یې رانیولی او جي د جومات مخې له چې هغه والله غوسه شوی دی او د هغه په غوسه کېدو باندې یو فین سخت الفاظ استعمال کړي دي چې په ریټرن کې والله بابر اعظم هم سخت الفاظ استعمال کړي. خو بابر اعظم دی هماغه ټایم روان شوی، بابر اعظم خبره نه زیاته کړې. تاسو له معلومه هغه داسې جګړالو سړی نه دی چې په ګراوند کې هم جګړه کوي یا ګراوند نه بهر هم جګړه کوي. هغه خبره رفع دفع کوي او هغه معاملې نه ځان وباسي، ځان مطلب ځان سیډ لکوي. نو دغه ټایم هم چې کله ولا پته ولګي د حالات خراب دي، نو ایسته بابر اعظم بس صرف فین له یو دوه خبرې کړي او بس ډایرکټ روان شوی دی. مطلب ډېر زیات ټایم ورسره نه کړی، خبره ډېره بره نه تللی. دې نه مخکې هم ګوره مونږ خلک چې کوم یو مونږ هم ناجایزه کوو. ګوره د چا به کاري، د چا به روزګاري، چا له به میټینګ وي، څوک په چرته ځي، څوک په چرته ځي، بله ګرمي وي او ته سړی راونیسې سور نور کې او بهر وله وی راشه تا سره زه تصویر وباسم او بیا چا سره به وباسې. ورور د هغه خو هغه ټایم کې په هغه جومات مخې له چې کم نو 200 فین خو به د هغه ولاړو، هغه به چا سره ویډیو جوړولو، هغه به چا سره لاس میلاولو، هغه به چا سره تصویران وکړل. عموما سړی تنګ شي، ګرمي شي، نو هغه به ویل چې زما په ما ناوخته یا زه میټینګ لازم یا فلاني ځای سره د ما اپوینټمنټ دی، د بوله سریزن خو نو په هغې فینس چې کوم دي اګ به ګولا شوي دي او هغوی بابر اعظم له سخت الفاظ استعمال کړي چې بابر اعظم والله هم ریټرن کې ښه خوږې خبرې کړې دي. جی په دې ویډیو کې دا اپډیټس و دې حوالې سره تاسو سره لرئ، کمنټ لازمي وکړئ.